أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة اول سپارہ د سورة بقری 30 نمبر آیات. ما قبل آیاتونو مبارکو کې الله رب العزت په تمام انسانیت باندې د نعمتونو ذکر وکړو. الله جل جلاله داسې ذات دی چې تاسو ته پاره چې دی ځمکه پیدا کړې ده، اسمانونه پیدا کړي دي چې هغې ته عالم اکبر ویلی کېږي. اوس الله رب العزت د انسان په خپل پیدایش کې دته د غور کولو تلقین ورکوي او د هغې دپاره الله جل جلاله فرمایي چې وګوره الله رب العزت تاسو د یو آدم علیه السلام نه پیدا کړي او په دې آیاتونو مبارکو کې د الله جل جلاله د طرفه د آدم علیه السلام د فضیلت او د غوروالي هغه دعوه ثابتېږي چې الله جل جلاله آدم علیه السلام غوره ګرځولی و. دا غوروالی وله په څه سره ورکړی؟ الله جل جلاله دا علم سره ورته ورکړی. گویا علم الله جل جلاله داسې یو ذریعه ګرځولی چې آدم علیه السلام د هغې په ذریعې سره الله رب العزت مسجود الملائکه وګرځولو او الله جل جلاله ورته په ملائکو باندې فضیلت ورکړ. الله رب العزت فرمایي وَإِذْ وخت کې قال ربک چې ویل رب ستا للملائکتی ملائکو لرا انی زچیم جاعلن ګرځون کېم فی الارض پزمکه کې خلیفتن خلیفه. اوس دلته کې سوال دا پیدا کیږي چې الله جل جلاله فرشتو ته او فرمایل چې زه پزمکه کې یو خلیفه ګرځون کېم، نو الله جل جلاله دا فرمایل دا په څه توګه باندې وو؟ که الله جل جلاله د مشورې په توګه فرمایلی نو الله جل جلاله مشورې ته محتاج نه دی. مشوره خو هغه چا سره کولی کېږي او هغه څوک کوي چې هغه ته د ظاهر او د باطن پته نه وي. نو بل چا سره مشوره وکړي نو دا خبرې د ظاهر او د باطن ورته پته ولګي، ټولې خبرې ور باندې روښانه. الله جل جلاله علیم او خبیر ذات دی او ته خو د تمامو خبرو پته ده. او کدا د خپل علم اظهار په ملائکو باندې کولی، مشوره او رای ته نه طلب کول وي، نو الله جل جلاله رای ته محتاج نه دی. الله جل جلاله خالق دی، الله جل جلاله مالک دی. مشوره خلق اخلي چې هغه په کار کې یا په حکومت کې د چا سره برابر وي، لکه زمونږ څنګه د پارلماني نظام دی، یا په کور کې دوه افرادی سره په ټولو امورو کې متساوي وي، نو یاره ورګه وایي زما پوره حق خو پکې نشته، د بل ملګري سره یو مشوره وکړم بیا به زه تا ته څه جواب درکړم. ځکه که دې ځان له دا کار کوي نو بل حق هم پکې شته. د الله جل جلاله په بادشاهۍ کې د چا حق نشته دی. نو الله رب العزت دا خبره په څه توګه باندې وفرمایله؟ نو جواب د دې نه دا دی چې الله جل جلاله بندګانانو ته د دې تلقین ورکوي چې تاسو به ټول کارونه په مشورې سره کوئ. ځکه الله جل جلاله فرمای و امرهم شورا بینهم، د مؤمنانو کارونه به ټول په مشورې سره. او الله جل جلاله خپل پیغمبر ته
د دې حکم ورکړی دی چې ته دا صحابه کرام د ځان سره په مشوره کې شاملوه وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله نو ته دې ځان سره په مشوره کې شاملوه نو الله جل جلاله گویا مؤمنانو ته او انسانانو ته د مشورې چلو خودلو چې وړوکی نو وړوکی او غټ نه غټ کارم کوي مشوره وکوي مشوره بهترین چیز دی مشوره دا د سړی هغه عیوب او هغه سیزونه چې دی ظاهری د کار هغه سیزونه ظاهری چا په یو کس باندې پټ وي او چې چا مشوره وکړو دته به ندامت نه وي خپېمانتیا به ورته نه وي نو الله رب العزت فرمایي وإذ وخت کې قال ربک چې ویل رب ستا للملائکة ملائکو ته انی زه چې یم جاعل ګرځونکی یم فی الارض پزمکه کې خلیفتا نائب خلیفہ نائب ته ویل کېږي هغه نائب چې هغه د الله جل جلاله سره هم واسطه او د مخلوق سره هم واسطه په تقدس کې او په پاکوالي کې لوی بزرګ وي بزرګ ترين وي په بزرګي کې د الله جل جلاله سره واسطه وي او په مخلوقیت کې او په کارونو کې د انسانانو سره واسطه وي نو د الله جل جلاله نه احکامات راخلي او هغه په بندګانانو باندې نافذي او بندګانانو ته د هغې حکم ورکي نو د هغې د پاره الله جل جلاله په خپل انتخاب کوي انی جاعل زه ګرځونکی یم په دې ځمکه کې فی الارض په ځمکه کې خلیفة نائب نو دینه معلومه دا شوا چې پیغمبري دا کسبي سیز نه دی چې په کسب باندې او په اعمالو باندې ملو شي چې ذکر اذکار به دومره کې دومره منځونه وکې دومره ودسونه وکې او بزرګي وکې نو بیا به ورته پیغمبري ملو شي نه پیغمبري چې دی دا وهبي سیز دی الله رب العزت چې دی چاته چې وغواړي پیغمبري ورکي حيث يجعل الرسالة الله يعلم حيث يجعل الرسالة الله جل جلاله پوږي چې کوم ځای کې رسالت دی او چاته چې دی رسالت ورکي الله يصطفي من الملائکه رسلا ومن الناس الله غوړه کوي د فرشتونه چې خپل پیغام رسای برابر کی خپل پیغام رسای ولېږي او د انسانانو نم الله جل جلاله غوړه کوي چاته چې وغواړي نو خپل پیغام رسای جوړ کی یعنی خپل پیغمبر جوړ کی نو گویا دا پیغمبري دا کسبی سیز نه دی دا وهبي سیز دی او دا پیغمبري د آدم علیه السلام نه شروع شوی دا او په عقاید جهان صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ختمه شوی دا الله جل جلاله په دې قران عظیم شان کې داسې اصول او داسې شرایع ذکر کو او داسې کلام راولېګل چې هغه د تمام زمانو د پاره او د تمام انسانانو د پاره یکسا دی یو رنګ دی انسانان نور احکاماتو ته حاجت نه لري بس دا د هغې دپاره کافي او شافي دي ځکه الله جل جلاله د پیغمبرۍ دا سلسله ختمه که په عقاید جهان صلی الله علیه وسلم باندې او اوس چې څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي هغه به کافر وي قالو دی ویلې فرشتو عرض وکړو د فرشتو دا عرض کول دا د خپل علم اظهار کول دی او که د الله جل جلاله په هغه باندې اعتراض کول دی نو ګوره دا یاد ساتئ فرشتي د الله جل جلاله داسې مخلوق دی چې لا یعصون الله ما امرهم دی د الله جل جلاله د حکم نافرمانی نه کوي ويفعلون ما یؤمرون او دی تابعداري کوي د هغه سیز چې هغه دی ته حکم شوی دی دی هغه کارونه کوي چې الله جل جلاله ورته کوم حکم کوي ذره بر نافرمانی لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون د فرشتي د الله جل جلاله د قول نه سبقت نه کوي مطلب دا چې خلاف ورزي نه کوي نافرمانی نه کوي نو اعتراض
فرشتي نه کوي بلکې د خپل علم اظهار کوي. قالو دی ویل اتجعلوا آیت ګرځي فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد به کوي په ځمکه کې. الله جل جلاله دی فرشتو ته دا وینا ولې وکړه چې انی جاعل فی الارض خلیفه، او بیا الله جل جلاله ته ملائکو دا په څه توګه باندې ویلي چې دی په ځمکه کې فساد کوي. دې ته د کوم ځای نه د دې علم راغو؟ نو جواب د دین دا دی چې الله جل جلاله د ملائکو ته د خپل تخلیق چې زه داسې یو تخلیق کوم د دې اظهار زکو فرمایله چې ملائکو روایاتو کې راځي چې د دین مخکې به یو بل سره بحث کولو خبره به کول چې الله جل جلاله به هرگز یو برگزیده مخلوق پیدا نه کی زمونه علاوه چې هغه په اطاعت او په بندګۍ کې او په عبادت گزارۍ کې چې دې زمونږ نه افضل وي او اوچت وي او اکرم وي. نو الله جل جلاله ورته ځکه چې د دې خپل علم اظهار کو، د دې خپل تخلیق اظهار ورته کو چې زه داسې یو مخلوق ګرځون کې یم، یو مخلوق پیدا کون کې یم په ځمکه کې چې هغه انسان دی او هغه به چې دی د الله جل جلاله د احکاماتو تنفیذ کې یا به تاسو نه غوره وي. ملائکو د خپل علم اظهار کو چې هغه خو به داسې مخلوق وي من یفسد فیها چې هغه فساد کوي فیها په دې ځمکه کې. نو دا ملائکو د کم ځای نه معلومه کا؟ وای جواب د دین دا دی چې دا ملائکو په لوح محفوظ باندې الله جل جلاله لوح محفوظ لیکلی، په هغې باندې د انسانانو د افعال لیدلي چې دا انسانان به داسې کوي داسې. نو د دې د وجې نه او چای دا جواب داسې کړی دی چې د دین مخکې په ځمکه باندې پیریان چا یو شریر قوم دی هغه آبادو، او چې کله د هغې شر زیات شو نو الله جل جلاله دی پسې ملایکې راولېږلې او دی جزیرو ته وشړل. نو دی دا انسان هم قیاس کو په پیریانو باندې چې پیریانو په ځمکه کې فساد او د یو بل وینې تویولي، نو داسې به دا انسان هم چې دی د یو بل وینې تویوي. الله رب العزت ورته دو جواب ورکړ، یو حکمی جواب او یو حکیمانه جواب او یو حکمن جواب الله رب العزت ورکړ. من یفسد فیها چې څوک هغې به فساد کوي په ځمکه کې، ویسفک الدماء او تویوي به وینې، ونحنو او مونږه نسبحو تسبیح بیانو حمد بیانو بحمدکا په صفات او تعریفونو ستا باندې، ونحنو مونږه نسبحو تسبیح کو بحمدکا په حمد ستا باندې، ونقدسو او پاکی بیانو لکا تا د پاره ای الله الہ العالمین که د عبادت گزاری او د تسبیح او د تحمید د پاره چې دی ته دا انسان جوړې، نو مونږه ستا تسبیح او تحمید او پاکی بیانو. قال الله جل جلاله ورته فرمای انی زه چې یم عالم پوهیږم ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. دا چې دی الله جل جلاله حکمي جواب ورکو. اوس الله رب العزت چې دی حکیمانه جواب الله جل جلاله په آدم علیه السلام باندې امتحان وکړو او ورپسې چې دی ملائکو نه امتحان واغشته، نو آدم علیه السلام په هغه امتحان کې کامیاب شو. لدی د وجه نه الله جل جلاله ورته فرمایي چې ګور زما په علم کې دا دی چې آدم علیه السلام د ځمکې د باغدور د پاره موزون دی، ولی هغه ته چې دی د دغې علم شته دی او تاسو د هغې د پاره چې دی موزون نه. وعلما او وروښودلي آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نومونه کلها ټول. دا نومونه سو علماء کرام فرمایي چې دا د پیشو نومونه و، مختلفې پیشې، دا ترکاڼي ده، دا فلان دی، دا فلان دی، دا فلان دی. او بعضې وایي چې نه د ځمکه کې د ضروریاتو څومره څیزونه الله رب العزت هغه ټول ورته وښودل. ثم عرضهم بیا پیش کو دا وړاندې کو یو کلاس دی یو سټوډنټان دی الله جل جلاله ټولو ته چې دی سبق ورښودل. آدم علیه السلام هغه سبق زود کو او ملائکو زود نکو. ثم عرضهم بیا پیش کو علی الملائکتی په ملائکو باندې، فقالا پس ویل
وی فرمایل الله جل جلاله انبئونی ما ته خبر راکې باسمائی په نومونو هؤلاء دغه سری ان کنتم صادقین کچرت تاسو ریښتونی اے ملائکو کچرت تاسو ریښتونی او دا خپل داوا کې د ریښتیاو داوا لري او صحیح داوا لري چیرې مونږ د دې زمکې د باغ دور د پاره چې دی موزون یو نو بیا د دغه نمونو خبر ماته راکې الله رب العزت امتحان واغشتو اوس اغي چې دی د خپل لا علم اظهار کوي چې الہ العالمین مونږ ته د دې علم نشته دی قالو دی ویلې سبحانك پاکی د تا د پاره الہ العالمین لا علم لنا نشته دی علم د زمونږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته راکړی دی ګور د یاد ساتي انسان چې د انسانانو په طبیعت کې دی چې کله د انسان د یو سیس سری دلچسپي نه وي نو هغه نمونه هغه سیزونه د تزدکیږم نه هغه کارونه د تزدکیږم نه خو چې کله د یو سیس سره دلچسپي ولري خود به خودي ضرورت د ته چې د هغه سیزو اوخی داسې ملائکه وي ملائکه نفس نه لري خواهشات نه لري هغه عبادت د پاره پیدا دي نو هغه دغه سیزونه کټوره او پیشي دغه سیزونه سره پیژنینه چې دا څه سی او انسان چونکه هغه پورې نفس تړلې شوی هغه سره چې دی دا مختلفو ضرورت تړلې شوی دي اکل او شرب تړلې شوی نو انسان هغه نمونه زدکه دغه په طبیعت کې د سيزونه پراتو چې دی ته زما ضرورت دی نو ځکه ملائکه د لا علم اظهار کو چې الله الہ العالمین مونږ ته د علم نشته دی الا مگر ما هغه علمتنا چې تا مونږ ته راکړی دی انک بشکا انت تو العلیم علم والا حکیم و حکمت والا یا الله ته په هر څه باندې علم لرون کې او ستا هر یو کار د حکمت نه ډک دی خدای یو کار دی د حکمت نه خالی نه دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین